الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. دا رمضان نمخ کې د مصر د تاریخي سفر مې څو جمعې بیان کړو. یا پکې رمضان راغی نو یو سفر په مصر کې موږ دا یو خاصه علاقې کړې دي چې هغه ته اسکندریه وایي. دا یو تاریخي ځای دی. مصر ټول تاریخي مقامات لري او د مصر تاریخ او تاریخي مقامات زمون طالب علمانو لا دینی طالب علمانو لا او علماء له ډیره فائدہ ورکړي. ځکه د دغه تاریخي مقاماتو ذکر د بعضو قرآن شریف کې راغلی دی، د بعضو ذکر د نبی علیہ السلام په احادیثو کې راغلی دی، د بعضو د صحابه په واقعاتو کې راغلی دی او د بعضو زمونږ د حدیثو د راویانو په شکل کې راغلی دی. اسکندریه د مصر په تاریخي مقاماتو کې یو بلند مقام لري. مونږ چې کله تلو د مصر نه نو مونږ ټیکسي سره خبره وکړه، په کرای مو ګاډي ونیوه. زه ما سره انیس احمدو او ریدار شارا سره زما د ماما زوی. نو مونږ تقریبا د مصر نواله تر د اسکندریه پورې 210 کیلومتر سفر دی. مصر نه سړی په درې نیل د پاسه پل دی پاغي وزي. نو دوه لارې دي، یو لار ډیره لره دا واپس مونږ په لره لار رالو او دې طرف نه مونږ په موټر وې لاړو. موټر وې نه چې کله انټرچینج باندې سړی ورخیږي اسکندریه پورې 170 کیلومتر لګلې. خدا سمخ کې ورستو چې وسره جمع شي نو 210 تقریبا کیلومتر جوړيږي. مونږ چې په موټر وې تلو نو مې زمونږ د ملک موټر وې دی او دا موټر وې بل شان موټر وې کولا اورو سلور دا زمونږ د خضري وي، هغه سلور روډونه یو طرف ته سلور بل طرف ته او بیا موټر وې سره چې کم لاندې سرویس روډي زمونږ سرویس روډ خدای چې چنګچپ په نشید دی، ټانګم په نشید دی. داغي سرویس روډ ځان له ډبل روډي غټ لوډ ګاډي ټرکونه ټریلرې غټ غټ ګاډي دا په موټر وې نه دي، دا په هغه سرویس روډ دي. لکه سرویس روډ ځان له یو موټر وې دا زوی خو فراخه کولا یو طرف ته بل طرف ته. نو ماته په منظر د خپل ملک ځکه یادې ده چې تر اسکندریه پورې مکمل یو طرف ته بل طرف ته زریز مکی دي. منقتل با ټماټر سبزیانې باغونه د سباغونه د انګورو باغونه د مالټو باغونه یو خپل خوا غنی او پلارا بیا د غنو شوګر ملي
او د زیتون باغونه د انارو باغونه خو مالټه پکې ډېره وه او سبزه غنم عجیبه دا و چې موسم ګرم نو ډېر معتدل موسم و لږه معمولي ګرمي چې څنګه زمونږ په دې وطن کې ژمی تېر شي او سپرلی تېر شي بس سپرلی چې په تېرېدو وي داسې موسم و او غنم پکې پاخو لونه پکې کېدل عجیبه دا ده چې زمونږ په وطن کې خو لو اله کېږي چې خلک وایي دا غنم تو ووایي او ګرمي ووایي او دوبي ووایي نو د هغې نه پس بیا خلک لو کوي زمونږ وطن کې د هغې نه میاشت پس لونه شروع شو موسم معتدل دی سپرلی غوندې ټایپ موسم دی لونه پکې کېدل نو ډېره سرسبز او شاداب علاقه یو خوا بل خوا او لاره کې به واړه واړه کلي راتلل په کلو کې بلډینګونه به غټ غټ شپږ چته اووه چته بلډینګ په هغې کې به خلک اوسېدل نو ماړه کې سوچ راته چې دا خلک په شپږ چته اووه چته بلډینګ کې اوسېږي او دا بلډینګان د یو کلي په شکل کې نو دا خپلو دې پټو کې ځان له واړه واړه کورونه ولې نه جوړوي نو بیا وروسته راته پته ولګېدله چې یو خو دا خلک دا فراخه کور د انګړ د کور نه دي بلد دی هم په دغه فلیټونو کې خوشحاله او دویم دا چې دې کې غریبانان خلک ډېر دی د هغې ځمکې نشته د هغې پټي نشته نو دا بلډینګونه د مالدارو جوړ کړي نو خپل هم پکې اوسېږي او په کری هم پکې خلک اوسئ او دریم پکې یو عجیبه خبره مې واورېده چې د حکومت د طرف نه په دې پابندي ده چې په زري ځمکه به څوک کور نه جوړوي د کلي دپاره حکومت یو ځای مختص کړي هغې کې خلک ځان له فلیټونه شپږ اووه چته جوړ کړي هغې کې خلک اوسېږي خو زري ځمکه به په کور بلکل نه بندوي او که چا په زري ځمکه کور جوړو حکومت نه اجازت به اخلي حکومت به پرې ټیکس لګوي نو دا ټول لار کې کلي راتلل شوګر میلې پکې راتللې یو جیل دی د مصر لوی جیل مرکزي جیل څه ته ویل کېږي دا په دې روډ باندې راځي بهر کې 210 کیلومیټر کم و بیش سفر چې مو وکړو اسکندریه ته ورسېدو اسکندریه کې څه دي تاریخي لومبۍ خو موږ لاړو چاوې دا د دانیال علیه السلام پیغمبر قبر دی ما تاسو ته مخکې ویلو چې ازبکستان کې په سمرقند کې یو اوږد قبر دی نو خلک وایي دا د دانیال علیه السلام دی خو ما تاسو ته تفصیل ویلی و هغې کې چې دانیال علیه السلام هغه نه دی د ده متعلقه زما خپل انداز او تحقیق دا دی چې بعضې خلکو هم دا ووایي چې دا د دانیال علیه السلام زوی دی محمد نوم دی محمد ابن دانیال موږ ورلو هغه قبر ته قبر لاندې هغې ته ورکوز شو او یو بازار کې دا اسکندریه دا ډېر ګنجان شهر دی ښار دی ډېر زیاته آبادۍ دي پکې ډېر روډونه دي پکې یو تجارتي مرکز دی نو دانیال علیه السلام قبر ما ملګرو ته وایي چې اندازې معلومه کړو ځکه مونږ هلته دوه درېو کسانو نه تپوس وکړو دا نه دی دا د محمد د دانیال علیه السلام زوی دی محمد د هغه قبر دی او نښه دا ده خدای دې تاسو بوځي د په ښه سوچ باندې چې هغې سره یو ثقافتي مرکز دی د هغې دفتر دی په هغې یې لیکلی دي چې ثقافتي وزارت الوزارت الثقافیه د هغې دفتر دی ورسره یو سکول دی د ماشومانو او ورسره یو ګراوند دی شهدا میدان شهدا پارک دی ماشومان پکې لوبې کوي خوا کې بازار دی هغې نه چې ووتو موږ لاړو نو بیا یو لویه قلعه و هغې سیلم وکړو د دریاب په غاړه بحر ابیض متوسط بحر ابیض متوسط د هغې په غاړه یو لویه قلعه وه په هغې ټکټ یې لګېدلي په هغې وردن نه شو ناشنا قلعه وه پکې کوټې دي پولیس پکې اوس هم دیره دی او پکې دغه دي د فوجي قلعه دا کومه طریقې حفاظتي دا دي لاندې انډرګراونډ پکې ځای نه دي او بلکل یو طرف ته دریاب دی لوی دریاب دا بحر ابیض متوسط چې ورته وایي او دا د هغې په غاړه ده او دا بیا موږ معلومات واخیستل نو دا هغه قلعه وه چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه دا فتح کړې وه او هغه بیا یو لوی مرکز ته جوړ کړی و فوجي چوڼی بیا موږ لاړو بحر ابیض متوسط ته د هغې په غاړه سمندر دریاب دی ډېر لوی په نظر نه راځي هغه مو کتل خو د ټولو نه یو تاریخي کوم ځای چې بیا موږ ولیده نو بیا رالو د علامه امام
بوصيري رحمت الله علیه قبر ده. دا زمونږ د تصوف د علماو په نظر کې، د صوفیانو په نظر کې، د شعراو د ناتخوانانو په نظر کې د یو لوی پایې شخصیت تیر شوی دی. امام بوصيري رحمت الله علیه داغه قبر. او امام بوصيري رحمت الله علیه دا مونږ چې مشهور خلک وای چې قصیده برده د ویلې دا نو ام تاسو زله کویوما چې دا قصیده برده مشهور ده، مشهور تاسو هم اوریدا کیسټو کې خلک وای په خپل आवाज باندې مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رسو بکی بیا د نبی علیہ السلام ډیر د صفاتونه دي. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه على ساق بلا قدم. چې نبی علیہ السلام आवाज وکاو بلنه وکړه نو اونا پتانه باندې زمکه شلولو ربی علیہ السلام لراغله. ګوره د پیغمبر علیہ السلام یو لوی معجزې ته اشاره ورکړي. په یو موقع نبی علیہ السلام مبارک او د سماعتي د ضرورت راغی نو هغه کې د پردې سه تنظیم پاغه دی کې نو یو اونوا بل اونوا یو هم د سانګ نه ونیوا او ریخ کا زمکه شلولا او نیغه نبی علیہ السلام په سیر روانه وا یو پرې خو دی یو ځکه بل اونوا هغه د سانګ نه اونې ولا بما په سیر ازا او هغه مرا وستا دواړه اونې ټټې شوي او د یو جنگه او د یو بڼ او د یو او ویل کېږي د یو دغه په شپول په نمونه باندې ټټې شوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سمات کا یوې ته اشاره وکړه بلې تم یو بیا غزمکه کې پښتېدل خپل ځای له رسیدا بل بیا پزمکه کې پښتېدل خپل ځای له رسیدله. نو ځکه دی وی امام بوصيري رحمت الله علیه جاءت لدعوته الاشجار ساجده. نو سجده راغ لغوي سجده مراد ده. هغه انسان چې سجده لګي چې تندې پزمکه نه ونه هو تندې نشتا او ټیټه شو زمکه تا ورسیدله. څنګه انسان چې سجده لګي تندې زمکه ته رسي. د رسول الله مبارک د شپول د پاره چې هغه پرده ور کوي یو زمکه ته ورسیدله بل زمکه ته ورسیدله تمشي الیه علی ساق بلا قدم. رسول الله مبارک را روان دي او پتانه را روان دي په خپو په قدمونو نه دي را روان. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. دا هغه محبوب دی الله پاک چې کوم پریشانی او مشکل انسان تپیخ شي او د رسول الله مبارک سفارش الله تعالی کی الله مشکلات ختمای. دا خشته قصیده امام بوصيري رحمت الله علیه دا د لیکل دا یو ډیره بهترینه قصیده ده. 162 د اشعار دي 162 او مشهور دي ته خلق قصیده برده وای. برده د خپل نوم نه دی دا اصل قصیده برآ وای. برآ جوړېدو ته ویل کېږي هغه واقع درته وایم. او دې ته قصیده میمیه وای اخره کې پکې میم دی نو قصیده میمیه ورته وای. او د خپل نوم دی الكوكب الدريه في مدح خير البريه. خپل نوم دا دی الكوكب الدريه پړقیدون کې ستوره في مدح خير البريه بصفت هغه شخصیت کې چې په ټول مخلوق کې داغه نه بهتر شخصیت بل نشته. دا غیله نوم خو دی د امام بوصيري رحمت الله علیه. امام بوصيري دا د شرف الدین لقب په دې خلکو پیژند. ابو عبد الله د کونیه و کونیه وته وای او خپل نوم محمد او د پلار نوم سعید دی کله دی او څوک سعد وای. شرف الدین ابو عبد الله محمد ابن سعد البوصيري او بوصير په دغه علاقه کې یو کلی دی هغه ته نسبت دی. دا قصیده د ولی ولیکله دې ته قصیده برآ ولی وای. باندې وته بردم وي خیر راغی یو وجه جوړې دي شي هم د توېما. دا سړی شاعر ډېر بهترین شاعر او د چې به کوم شعر او شاعري کوله هغه زمانه د شعر او شاعري وړې زیاته اب ډېر زیاته خورېدل هغه شعر او شاعري. د بادشاہانو مجلسونو کې به شعر او شاعري کېدله د وزیرانو مجلسونو کې به شعر او شاعري کېدله او د شعر او شاعري د مشاعرو مجلسونه به کېدل. شاعرانو یو قدر او یو عزت او د خلکو حافظي خوي خلکو ته بشیرونه ډېر زیات یادو. نو د بادشاہانو قصیدې لیکلې مزیدار قصیده معنا د یو ثبت وېما یو
داغي په صفت کې د اشعار یو مجموعه بیا بلال بادشاہ ته به وروړه انعامونه به غشتل د ډېر زیات صفاتونه لیکلي اخره کې دی فالج وو او داسې فالج وو چې په کټ پریوت نو یو سړی ته پوښتنه راغله نه هغه ته د خدای بندا اوس عمره او د بادشاہانو دی بلا صفاتونه کړی دي او نظمونه دي لیکلي دي او په اشعارو کې د هغه مدح کړی دي چې د رسول الله مبارک د متعلق دیم جوړ کړی ده کنه بس دته چې دا وینو نو وی نظر مې ولګي چې واقعي د دنیا د وزیرانو بادشاہانو خانانو ملکانو پیسو والو خو ما بلا قصیدې جوړ کړې او انعامونه مې وصول کړل د رسول الله مبارک په صفت کې اړو مټ کې نه دی ویل دا مې څه کړی نو هغه سړی چې لار دی خو فالج والد په کټ کې پروت دی په نشي خوځولې لاس نشي خوځولې دا تر فالج مریض معلومه نو هغه وخت سره دا قصیده جوړ کړه رسول الله مبارک په صفت کې دا چې ماته ته وي مولا صلی وسلم دائما ابدا خدای همیشه په نبی علیہ السلام درود نازل کړي مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فخپل محبوب چې ټول مخلوق کې داغه نه بهترین شخصیت بل نشته یعنی هغه چې په کم انداز د قصیده جوړ سړی حیران شي چې دې قصیدې له خدای پاک سونه لوی اهمیت ورکړي دي بهان میں د دعاو نوینا بهان میں نه زیات خوردي شرح لیکل شوی دي په انګلیش کې د دې شرح شته په لاتینیه کې د دې شرح شته په فرانسیسیه کې د دې شرح شته په پښتو کې شته په اردو کې شته په هندي کې شته په بنگالی کې شته بهان میں دعاو نوینا زیات ترې شرح دي او په ټوله دنیا کې زیات دستون کې قصیده انداز او یوازې دا نه په غټو غټو بلډینګانو باندې خانقاهونو باندې دا خلکو په خشته منقش نقشونګار سره لیکل دي د امام بصری رحمت الله علیه قبر ته چې موږ ورلو ودریدو په ټولو دیوالونو دا قصیده لیکل شوې ده خلکو په خپل محلونو برکت لپاره لیکل ده ځکه د رسول الله مبارک صفت ته دارونو ووري په ذهن کې واچوي چې د نبی علیہ السلام صفت په نثر کې څوک کوي لکه د پیغمبر صاحب صفت کومه عام الفاظو کې په شعر کې د عبادت ته الله صفت کوي الله صفت کوي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین الله ورته چرته ټول قران شریف کې ټول پیغمبرانو ته رب العالمین په نوم سره اعلان کړی دی هر پیغمبر ته وی یا موسی ان استفیتک نادیناه ان یا ابراهیم یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ ور آدم ته आवाज کوي یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی غتم आवाज کوي او ټول قران کې بتا سودا پیدا نه کې چې د आवाज او د ندا په انداز کې رسول الله مبارک د پنامه پیغمبر علیه السلام आवाज کوي یا ایها المزمل یا ایها المدثر اے صادر کې ځان مفتون کیا یا ایها النبی یا ایها الرسول فلقب ذکر کوي الله صفت کوي رب العالمین په قران شریف کې الله صفت د نبی علیہ السلام صفت کړي دي او صحابه په خپل د نبی علیہ السلام مخ په مخ صفاتونه کړي دي بهر کیف نو خلق د رسول الله مبارک د خاطر چې دا صفات دي په دیوالونو لیکلي دي شرح دي یاد کړي دي ډیرو خلکو او ډیر خلک د نظمونو نمخ کې ردی او سو کلام وای دومره زیات لستون کې قصیده بل نشته په مخدد مکه کما چې دا دومره صفات با تما په خیال په یو قصیده او نعت کې نه کم صفات چې په دې کې راجمه دي ډیرو خلکو ته یاد کړی دا قصیده ډیرو ته په یاد ده نو دا قصیده چې ولیکله د پیغمبر په صفت کې نو د شو چې څنګه دی ود شو نو په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله اکبر رسول الله مبارک وتوی څنګه په سیب یو قصیده یو نعت میں جوړ کړی ستا په صفت کې درته نو ما په وراوا نو دی وته په خوب کې په خوشاوازه شروع شو او دا نظم دانات دی وته دا قصیده وته او چې کله دا قصیده وته د خوشاوازه محمد ابن سعد بصری رحمت الله علیه لستلا رسول الله مبارک دې په شوق اوریدله نو چې څنګه اوریدله نو پیغمبر علیہ السلام ول انعام ورکا سې نامه ولا ورکا جو که لاس راواغشت د پاسه پراخ کا
لاس یې راواغې ته پاسه یې پراخ کا. او بل پیغمبر علیه السلام سره یو یمني څادر و. په عربی کې برد یمني څادر ته وایي, برد یخنۍ ته وایي, برد ګلۍ ته وایي, او برد یمني څادر ته وایي. یمن کې به خاص څادرونه جوړېدل, هغې کې به نری نری کرښې وي. نو رسول الله مبارک یو یمني څادر په سر وکوګو, هغه یې په ځانه تاو کړو, هغه خپل ځان نه کوز کړ, په د پاسه یې واچاو, دی راویښ شو. چې څنګه راویښ شو, هغه څادر د رسول الله مبارک په د پاسه پروت و, او په خپل لاسو جوړ شوی فالج ختم. ډېر زیات خوشاله شو. ټیک وسړی څادر مبارک یې راواخې, ځان نه راتاو کړ, او سحر مانځله جومات ته روان دی. شپې نه فالج کې زملی, سار جومات ته روان دی. شپې نه خپل کټ څادر کې زملی, د پاسه به د رسول الله مبارک څادر پروت دی. دا نعت د نبی علیہ السلام صفت, دا ډېر لوی عبادت دی چې په صحیح طریقه سره جوړ کې, خپل الفاظ سره سره جوړ کې د رسول الله مبارک صفت پکې وایي. شعر خو بدم راغلی دی, د جمعتونو متعلق دام راغلی دی چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تناشد الاشعار فی المساجد. جمعتونو کې بشیرونه نه وایي, دا هم راغلی په حدیث کې. بل طرف ته حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه چې کله په جمعات کې د نبی علیہ السلام نعت وی, نو خلکو په اعتراض وکړو, وی ته څنګه په جمعات کې نعت وی, پیغمبر علیہ السلام خو منع کړی دا چې جمعات کې بشیرونه نه وایي. نو حضرت حسان ابن ثابت حضرت ابو هريره ته, ابو هريره دل تراشه, استاد د خدای په ذات قسم یې ما ته وایا, رښتیا وایا چې په دې منبر د رسول الله مبارک داغه په مخ کې ما داغه نعتونه ویلي دي کنه دی ویلي, او ماته منبر خېری په خپل چې حسان په دې پاسه شیرونه وایي, ماته منبر خېری, او د دعا را تکړه دا چې شابه شیرونه وایا. ان جبريل معك, جبريل دې مرګره دی, اوبه دې مرګري, داغه په مخ کې, داغه په فرمایش, داغه په منبر, داغه د دعا سره ما د رسول الله مبارک په مخ کې نعتونه ویلي دي کنه دی ویلي. ابو هريره ویو بالکل, زنه چې کائنات هم په گواه دي, صحابه هم په دې گواه دي. نو عائشہ صدیقه فیصله کړې. اوس بتره یو حدیث کې بتاوه چې شیرونه په جمعات کې خنه دي, او بل خو دې دا وې چې حسان ابن ثابت رسول الله مبارک په مخ کې نعتونه ویلي دي. نو سبا کو, نو عائشہ صدیقه وی الشعر کلام, حسنه حسن وقبیحه قبیح. به شعر یو کلام دی, یو کلام دی, قافیه, ردیف, وزن شعری غواړي, متخیل مضامین په ذهن کې غواړي, د الفاظ او قالب غواړي. نو شعر یو کلام دی, خیر خده او خرابه خراب دی, خیر خده او خرابه خراب. نو چې ارکل خیر خشو, نو چې رسول الله مبارک مخ کې حضرت حسان ابن ثابت کوم صفاتونه کړی دي, رښتیا وای اخري کې خراب دي. اسوي واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء, واحسن منك لم تر قط عيني, اے محبوبہ زما دې سترګو ستانه خوبصورت انسان بل نه دی لیدلی. واجمل منك لم تلد النساء, او ستانه ډولې شخصیت مور نه دی راوړی چته. خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء, هر عیب نه پاک پیدا تاکہ اس عیب نشتا, اس عیب نشتا, نه جسمانی شتا, نه روحانی شتا, نه نسبی شتا, اس عیب در کې نشتا, نه د سرمن شتا, نه د سترګې شتا, نه د اندام شتا, اس عیب نشتا. او اخیری جمله کې کمال کړی دی, كأنك قد خلقت كما تشاء, وی لکه داسې پیدا چې ځان دې څنګه خوښ او لکه چې هغه څه خدای پیدا کړی, ځان د خلکو خوښ وسی کنه څنګه ستا ځان خوښ هغه څه رب العالمین پیدا کړی. نو کلا حسنه حسن, نو جمعات کې چې رسول الله مبارک مخکې حسان ویلي دي یا نور شعرا ویلي دي. کعب ابن مالک خضرجی هغه ویلي دي رسول الله مبارک زمانه کې شاعر عبد الله ابن رواحه د حضور پاک مخکې ویلي دي. نو دا خشیرونه دي, عبادت ته د پیغمبر صفت ته امانه نه دي. او چې کوم رسول الله مبارک وی جمعات کې شیرونه ما وای خراب شیرونه, د خدو صفاتونه پکې, د خدو د ویختو صفاتونه پکې, د خدای د غړانګ او د جامو صفاتونه پکې, د لوبو پته راځي, د سندرو پته راځي, سړی ته د فلم او د سینما سکرین را یادای, دغه بیا خنه دی په جمعات کې. زمارونو دا د نعت برکت دی, دا د قصیده برکت دی چې د کما
قصیده اوې د رسول الله مبارک په مخ کې. نو چې کله بیا د جمعات ته را روان شو او څادر یې په سر کا، نو د دغه زمانې یو لوی بزرګ و عالم ابو الرجاء رحمت الله علیه انیق دروازه کې ولاړ دی چې دې سنگ پور نه ودله نه خدا خبر کړي نه بچی خبر کړي. راشه بس را بیدار شم د خدای کور ته منځ کوم بیا به قصې کوو. چې سنگ هغه ورته ولاړ دی کله کې ونیوه ودوی محمد ابن سعد بصیری بیگا چې د رسول الله مبارک ته کمنات ویلې دی لاول به اما ته ورسته به جمعات ته ځي، لاول ما ته هغه نات ورسته به جمعات ته ځي. په ابو الرجاء حضرت تا ته څه پته لګي، ته څه خبره چې ما رسول الله مبارک ته نات ویلې؟ یو نات خو ما جوړ کړی دی، زما ښځه نه ده خبر، زما بچی نه دي خبر، تا ته څه پته ولګي دا؟ په بصیری چې کوم وخت تا رسول الله مبارک ته دا نات وی او رسول الله مبارک درته مسکی مسکی کېده او سر مبارک یې درته داسې داسې اړقاو، نو زه په دا مجلس کې ناست ما نه لیدلی چې تا وی هغه درته سر مبارک لقاو او مسکی مسکی کېده، نو ما نه لیدلی. لاول به ما ته هغه وی، نو وروسته به جومات ته ځي، نو هغه ته یې وروله، نو بیا جومات ته لاړ. هغه امام بصیري رحمت الله علیه د لوی مرتبې خاوند، هغه دی دفن دی په دغه ځای کې. او هغه څادر چې کوم قیمتي څادر و څوک وایي دی په پاسه بیا چولی دی دفن شوی دی، خو د هغې تاریخ وروستو نه دی معلوم. نو خلک ورته قصیده برده وایي. اصل قصیده برده یو بله ده هم درته وایم، ځکه هغې خلک دې ته بعضې علما وایي چې برد یمني څادر دی او په خوب کې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل یمني څادر اچولی دی. خو تحقیقي محققین چې کوم ادبا دي ادیبان او علما دي هغې وایي چې نه قصیده برده ده. د دې قصیدې په برکت الله تعالی صحت ورکړو، جوړوالی ورکړو، دې ته قصیده برده وایي. قصیده برده بیا یو جدا ده. بهر کې په زمارونو خبره دا ده چې دا خو یو خبره شوه، د قبر چې دی د قبر خوا کې د یو شیخ دی، لوی شیخ دی، هغه د قبر په خوا کې پروت دی، د هغه نوم دی ابو سعید ابو العباس مرسی رحمت الله علیه، چې د مصر د خلکو په نظر کې د ده نه د هغه اهمیت خلکو زیات یادو. مونږ چې به تپوس وکړو امام بصیري وایي دی قبر دی، وایي راشه د امام ابو العباس مرسی رحمت الله علیه قبر ته ورشي، هغه دغه دی، هغه د خلکو په نظر کې د ده نه هغه د امام شاذلي رحمت الله علیه شاګرد او مرید، کوم چې په نقشبندیه کې شاذلیه ورته وایي، هغه د شاذلي رحمت الله علیه شاګرد او مرید دی. نو د هغه قبر دی ورسره خوا کې یو لوی جومات دی، جومات یو څنګ ته د قبر دی، بل څنګ ته د هغه قبر دی. بهر کې دې پورې دته یو بله خبر هم کومه، کومه چې اصل زموږ علما وایي قصیده برده، هغې ته قصیده لامیه مو وایي، هغه بله ده، هغه چا لیکلې ده، هغې ته قصیده لامیه مو وایي، هغه کعب بن زهیر لیکلې ده. کعب بن زهیر څوک و؟ او د هغې یو مزیداره غوندې واقعه ده هم درته وایم دېس په مناسبت کې. کعب بن زهیر دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې تیر شوی دی. دا د پلارو زهیر ابن ابي سلمہ شاعر د زمانه، نامور شاعر پلار. نو دې چې کله ماشوم او شعر شاعري کوله، نو پلار نه پرې خو شعر او شاعري ته پلار وی ته بچي شعر او شاعري بنه کې دا کعب تبک سبا غړي وړي وې، ځکه شاعران فرق قسمه خبرې کوي، کنزل بچا پسې جوړ کې ته چا بد به وې سپکه به وې، په زمونږ د خاندان هغه شعر او شاعري او برباد کې خو دې نه صبرې ده. نو چې پلار په پوه شو چې نه صبرېږي، نو هغې تربیت وکړه. نو دې دا جاهلیت د زمانې په شعراو کې شمیر دی، دې ته مخزرمین شعرا وایي، یعنی هغه شعرا چې د رسول الله مبارک زمانې موندلې ده او د نبی علیه السلام نه مخکې زمانې موندلې ده. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله نبوت ورکړه، مدینې منورې ته هجرت وکړه، نو دې راووته د دې ورورو د ضرور بحیر ابن زهیر، بحیر ابن زهیر دواړه راووتل، ګړې چیلې ورسره دي. نو دا رور یې دته وایي دا بحیر د کعب ته ورته یې وایي چې رور یې دا د هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده،
او زم د دلک معلومات کوم ته د خپل ګړې چیرې دې سره وا زره د معلومات کوم چې دا څنګه سړی نو دی وته وی چې د رورتا چې ته خلال شه د بحیر ته وی ته خلال شه معلومات یې واخله وګوره مرګرتیاونه کې مشوره وکړه هغه وی ښه نو دا بحیر د رور چې لار د سنسات هجره نه مخکې خبره ده مدینه منوره ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې ورسید نو پیغمبر علیه السلام او پیجن ځکه پلار د زمانه لوی شاعر زهیر ابن ابي سلمہ لوی شاعر نو هغه پیجن نو نبی علیه السلام د ایمان دعوت ورکو نو دا رور دا بحیر خدای پاک مسلمان دې کله مسلمان شو نو واپس راغی نو د کعب ته خپل لور د شاعر ته وای چې روره خو ما او پیجند اخو رښتونه سکسته او د خدای رښتونه پیغمبر دی ما خو ایمان راوړو په دې ورته غوسه شو ورور ته ډیر بدره دوی دوی سپکه وته وي او دا غي نه په دونه الټا شو دومره چې د رسول الله مبارک په بدو کې شیرونه شروع کړ حج وته وي پاره به کې دا سپکه د حضرت ابوبکر صدیق سپکه شیرونه جوړ کړ نو زموږ د شریعت قانون دا دی چې کوم انسان د نبی عليه السلام سپکه وای که په نظم کې وي که په نثر کې وي دی واجب القتل دی نو رسول الله مبارک چې پته ولګېدله چې کعب ابن زهیر ظالم خو په ما پسې بلا سپکې وي په شعرونو کې او زما ډېر بدې ویلي دي او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویلي دي نو نبی صاحب مباح الدم کو اعلان وکړو چې کم زم کعب ابن زهیر جاګیر کمړی کې نو صحابه دا 7 هجری ته تقریبا صحابه خوار دي د حدیبیه د صلح نه پس زمانہ ده اسلام خور شوی دی نو دی غریب پریشان او چې خدای دا به سکیږي زما متعلق نبی علیہ السلام د مرګ فیصله کړې او کوم مسلمان له پګوت ورلم خو ما پرې دینا نو دی به کله طائف ته کله یو خواته کله بل خواته ورور و تبیس مکه پتنګ شوا ورور خیر دی پدې کې چې لاړ شو مسلمان شه دی لاړ مدینه منوره چې مدینه 7 هجری دوس چې مدینه منوره ته راغی نو رسول الله مبارک نه پیژند نو سلام یې واچو د پیغمبر علیه السلام مبارک مخ کې ودرېد نبی علیه السلام ته دی وی چې د دې پیژند ویناو مې نه پیژند وې د کعب ابن زهیر بس چې دی وی د حضور پاک پاره مبارک اوچته شو وی ابوبکر هغه شیرونه د سویلې دي اذن مې اندر تاغه کې وګړي باندې بدی ده سی ویلې ابوبکر صدیق ته یاد وې دی ویلې نو چې کم ځای کې لګ سپکوا نو هغه سر کې اخر کې مم راځي نو دا هغه قانون بدل کوي ما دا سینې دی ویلې دا زمې ویلې نو شاعران خو بیا جیبای کنه دی خو د موږ د کتابونو کې او شاعر تر شوی دی متنبی ناغه زهیر یو سړیو هغه سره روان شونه هغه سپکه و پسې و چې په شیرونو کې چې د باد بڼه کړه نو یو ځل د متنبی فلار روانو باران دی زول طوفان دی او مکه زهیر په مخ ورغی چې هغه ته د باد بڼه په شیرونو کې جوړه کړې و نو زهیر د مټو راځه کوړته بو تورې وته بل کالوا ملوي په خوړه او راځه رضا خو نو لکه خپه خو ته غو خوشاله ک الوا خو ډوډۍ موړې ګرمه ک نو دې غریب ملامت چې ما د سره سکړې دی او د ما سره څوک چې بار لاړ به داغه صفاتونو کې قصیدې شروع کړې چاو ته عجیب ده مخکې ولا بدوي اوس ته ولا صفاتونه شروع کړ نو یو شعر وي شاعران خو کمال کوي کنه وی هجوت زهيرا ثم اني مدحته هجوت زهيرا ثم اني مدحته ولا زالت الاشراف تهجا وتمدح بلاول میں د زهير بدوی په شیرونو کې هجوا اوس میں ولا صفاتو کو وی شریفان خلق چې دي کنه وی سو کې خوي کله سو خوي او کله خلق بدوي هم یو شریف شخصیت دی نو چې رسول الله مبارک ته مخامخ ودرېد نو د پیغمبر علی السلام په مخ کې یو ډوې قصیده و نو دا غي قصیده خو ډېر شاعر دي خو یو مشهور ده ته یو د رسول الله مبارک صفات والا ده سرنامه ودا ده چې بانت سعاد فقلب اليوم مدبول متيم اسرها لم يحد مقبول دی وجنه څوک د قصیده بانت سعاد وای شاعرانو بل مقصد چې دی با یو شیرونه قصیده مخکې به د خذو صفاتونه وکړه د خذو هغه کلا به بیا د خپل محمود چې صفات کوي تر واړول
نو هغه کوم اصلي شعرونه چې کوم دي ډېر دي، خو یو دوه درته وایم چې ستاسو ذهن یې وانه. یو دا دی ان الرسول كنور يستضاء به، ان الرسول كنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. ان الرسول طالبان په پیږي د الف لام د عهد دا پیغمبر چې دی د مبارک یو دی او ته ونه دا مبارک پیغمبر چې دی کنور یستضاء به رڼا ده رڼا، هغه رڼا چې خلق هغه سره په لاره ځان ته لاره روښانه کوي. رڼا ده رڼا، جسمانی رڼا ده، روحانی رڼا ده، دینی رڼا ده، شرعی رڼا ده، جسمانی نورانی هر رڼا ده. او داسې رڼا لکه سړی ځان سره بیټري وړي چې لار کې راته مشکل نه تیاره په ختم شي، یستضاء به تیاره په ختمېږي. ابو طالب وای بخاری کې راځي یو وخت رسول الله مبارک ماشومو باران نه کېده، نو رسول الله مبارک راوست او وې درو الله وی ما ته پتر زما درواره یو مقام لري، الله ما ته پتر چې زما د درواره یو شان دی، زما د درواره څومره ښکلی مخ دی، الله د په دې مخ د نسوال کوم باران وکا. لا خلق خواره شوي نو چې پیغمبر مبارک ماشوم دی خدای باران شروع کړ. وابيض يستسقى الغمام بوجهه، خشته دی خشته، يستسقى الغمام بوجهه، او د په مبارک مخ اوریاز نه خلق سوال کوي، الله نه سوال کوي خو د اوریاز نه چې باران وراوه. سمال الیتاما عصمت للارامل، یتیمانانو کندلا فیده ده مأوا ده، اغیلم یتیمانانو خدمت کوي کندو خدمت کوي. نو دیم رسول الله مبارک بشار کې سوی ان الرسول کنور یستضاء به، دا پیغمبر رڼا ده یستضاء به، خلق تیارې لرکولو د پاره د پس روان دي، د جاهلیت او د کفر او شرک تیارونه خلق وسته. او ظاهری رسول الله مبارک خشته دی، ظاهری مخکله دی او مزیدار دی. بیا سوی مهند من سيوف الله مسلول، دا هندستانه تور به خلکو خشته، دا به هندستان کې بالا تورې جوړېدل ا ډېر زیات قیمت وي. نو د تی کې نبار تور د هندستانه تور او د الله د تورونه تور څوک ټینګېری ورته نشي، الله به سره مدد کوي. او بیا سوی نو بئت ان رسول الله اوعدني، الله اکبر یو ټکی کی کمال کوي. نو بئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، وی ما ته دا خبره ملو شوی دا چې د خدای پیغمبر مال دمکی را کړی. نو بئت ان رسول الله اوعدني، زه دې خبره چې ما متعلق دمکی ور کړی دا چې دې مړ کې. والعفو عند رسول الله مأمول، او د پیغمبر د خدای د پیغمبر مخ کې خلق د عفو امید لري. دا قصیده چې کله رسول الله مبارک ته وینا او ته مسکی مسکی کېده او سر مبارک یو تړه تاسو ټاله ور سره وای ټاله، او چې دبا یو شعر وې نو رسول الله مبارک با شعر دوباره په خپل خله مبارکه وې، د صحابو توجه پیدا کوله چې واوري خلک وی شعرونه ناتونه قربان د رسول الله مبارک نه. هغه خدای په کم انداز کمال نه دی ورکړي، په کم انداز دا کمال نشته. هغه د کمال صفت په نصر او نظم کې څنګه وسړی نه کوي، خون به څنګه ور کوي مسلمان لا. نو رسول الله مبارک به تدا سه طالع والے مسکی ورتا مسجد نبوی کې، او چې دا یو شعر وي وسره به دوباره نبی رسول الله وي صحابه ته متوجه. نو چې کله دا شعر خلاص کړ دا هم یو دوه درته وي. نو رسول الله مبارک یو یمنی صادر په وګاو هغه کوس کو دته ورواچو کو، دا تحفه ده انعام امن ملاو جو، دا سه امن ملاو جو چې دا صادر در باندې انسان نه یوازې امن نه، صادر کې اشارت یو بل خبره ته ده، دا سه صادر مې دل درک چې ما په وګو ده شیطان نم امن ملاو شو، دا الله د عذاب نم امن ملاو شو، د کفر او شرک نم امن ملاو شو. زب چې دا صادر واخلا. هغه صادر چې کله بیا دی وفات شو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د زوینا په 40,000 درهم واغشت، 40,000 درهم باندې هغه وا 40,000 درهم ډیر شي.
معاویه رضی الله عنه په جمعه تقریر لراوته او اختر لا هغه صادر په بدن باندې شو هغه کې به وته معاویه رضی الله عنه پس بنو امیه بادشاہانو سره هغه نه پس بنو العباس بادشاہانو سره او بادشاہانو بسله استعمالو چې کله به تقریر لتل هغه صادر بدن نه تاو چې دا هغه صادر دی چې د نات په ایواز کې د پیغمبر علی السلام مبارک کعب ابن زهیر ته ورچول معاف کړي دی بیا هغه صادر اوس په قسطنطینیه کې عجیبګر کې موجوده دغه صادر پروت دی زمارونو دا خو مې صرف دې پورې وې چې څوک هغې ته زموږ محققین علما قصیدې برده هغې ته وې او دې بلې ته قصیدې برده وې خو خیر که دې ته هم ته برده وې نو ما تاسو ته د هغې متعلق هم وضاحت وکړو دې متعلق یو خبره مې بله ذهن ته راغله عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه یو صوفي شاعر و ډېر لوی عالم هم شعر و شاعرۍ سره چې علم یو ځای شي بیا خوند کوي علم چې نه خو بیا بعض انسان په دې شعر و شاعرۍ کې لږ بل طرف ته لاړ شي خو لینې داسې الفاظ وځي چې هغه غیر مناسب دی وجه نه شاعران حضرات چې کلم د رسول الله مبارک یا د اسلام یا د دین متعلق یو نعت جوړ کړي نو یو ښکلی عالم یو مفتی لوی عالم ته خی ته وګوره دې کې څه غلطي شته او که غلطي بګې نشته بعضې وخت کې غلطۍ مونږ اورو ما شاعران بعضې شعرونه وایي هغې کې د غلطۍ شوي هغې کې د رسول الله مبارک داسې صفت وکړي چې هغې کې د بیت الله توحید پکې راشي د مدینې منورې داسې صفت وکړي چې د مکې مکرمې توحید دې راشي دا د توبې مناسبه ده غوندې ده داسې صفت د مدینې منورې وکړي چې د بیت الله توحید پکې راشي نو داسې به هم نه کوي یو عالم ته دی ښایي نو عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی الفوائد الضیائیه د کافیې شرح ده موږ خلک ورته شرح جامی وایي صوفي شاعر و دیم شاعر د رسول الله مبارک صفت کې یو قصیده ولیکله پارسی کې روان شو مدینې منورې ته د مدینې چې کوم گورنر دی هغه خوب ولیده رسول الله مبارک په خوب کې ولیده نبی علیہ السلام ته یو قافله را روانه ده د هرات قندهار او د هرات د طرف نه مدینې ته ایک یو سړی د عبدالرحمن نوم دی جامی ورته وایي لر شامنې که چې را نشي ادې واپس گورنر چې خوب ولید د مدینې فورا یې پولیس ولېږل هله شابه لار ساره چې کومه لار را روانه ده د قندهار او د هرات د طرف نه هغې به یو سړي عبدالرحمن جامی واپس کړي چې تا ته د مدینې اجازت نشته پولیس والا لاړل قافله مخې له ورله عبدالرحمن جامی پکې څوک شته خلکو خو لوی عالم و شیخ و لوی صوفي شاعر بزرګ د زمانې یو دا سړی دی وی ته وی تا ته گورنر د طرف نه اجازت نشته ته مدینې نه منه راځي بس واپس یې چې واپس یې که هغه چې تړه صبرېده چې پولیس والا لاړل په بل طرف بیا راتاو شو بیګاله شپې له بیا گورنر صاحب پولی وی تا ته ما نه وي چې هغه عبدالرحمن جامی مر پرېږده وی صاحب ما خو منې کړو وی را روان دی منې کړه د بیا پولیس والا ته اډر وکړو چې تاسو ته ما نه دي ویلي منې کړه هغې بیا منې کړه چې نه به راځي چې منې کړه هغه بیا په بله لار راتاو شو گورنر دریم ځل کې خوب ولید رسول الله مبارک ورته بیا فرمایي وی تا ته ما نه وي چې دا سړی منې کړه وی حضرت ما خو وی بیا را روان دی د بیا پولیس والا ولېږل وی ګرفتار یې کړي پولیس والا ګرفتار تا موږ منې کوو ته نه راځي جیل کې واچوه څلورمه شپه بیا نبي علیه السلام گورنر صاحب په خوب کې ولید وی دا سړی جیل کې ولې واچوه وی حضرت څه وکړم ته وایې مې پرېږده نه صبرېږي نو چې هر کله مدینې ته نه پرېږدي نو ما جیل کې ځکه واچو وی دې مجرم نه دی چې ته جیل کې اچې فورا پرېږده نو حضرت ولې منې کې زه وی منې کوم نه خو یو خبره ورته وکړه د زما په صفت کې یو قصیده یو نعت لیکلی دی به راځي هغه نعت به زما مخکې وایي نو که هغه نعت یې زما مخکې وایي نو فتنه جوړېږي حضرت څه فتنه به جوړه شي وی زه به لاس د قبر نه راوباسم او دته به هرکلی ویم دته ووایه چې دا نعت دی نه راځي دی نو اوږده قصیده ده د یوسف زلیخا پخوا به خلکو لوستله یو شعر به درته وویم یو شعر مزېدار چې کوم په زړه لګېدونکی شعر دی بېنور
سر از برده یمانی بیرون آور سر از برده یمانی که روی توست صبح زندگانی. اے محبوبان د دې مبارک یمنی صادر نه دا مخبار رو باسه بیرون آور سر از برده یمانی د یمنی صادر کی چې ته په قبر مبارک کې پروت او دفن دینس مخبار رو باسه سر بار رو باسه سر مبارک که روی توست صبح زندگانی استا مخ د جن سبا دی زندگی سبا د جن سبا استا مخ نوی زمانه بنو زمونږ د علماء لولاک لما خلقت الافلاک نو علامه مولا علی قاری رحمت الله علیه په موضوعات کبرا کې لیکلي چې دا الفاظ صحیح نه دي دا ثابت نه دي لیکن مفهوم ثابت دی مفهوم ثابت دی نو کستا مبارک مخ نه وي نو زمانہ بناوه زمارونو خبر مې دې پورې کولا صفت د رسول الله مبارک عبادت دی اوریدل عبادت کول عبادت چې په خپل انداز باندې د لوب نن سبا خلک وایي ډېر په سندرو په تر په کتاب کې ما یو کتاب ولید ناتونو په او د هر نات په سره د لوب د سندرې یو کړه لیکلی مالک دا ولی وی دا د ناتخوانانو تخی چې ګورې طرز به په دې غزل پسې وای ته جانا څنګه زموږ بچرجان چې نات وای نو موږ ورته طالع وکړه به موږ خدای شکر کړی مصیبت پدې کې دا چې بے پیسې د خپل نه ټکې نه نات بے پیسو بالکل نه وای حاجی نو دې غریب خو مزدوري نشي کولای نو مونږ په ساده خدای په کې خیر واچي بهر کې دا خاصه خوش طبيع وسره کومه والحمدلله دته ما شکر وباسا اواز خدای خپل درکړي په دا سندرې ویل شي په دې غانې ویل شي نو خدای پاک دلا حافظم درکړي دا چې حافظه خدای چې کمپیوټر دی زما په خیال ما ته یو خپل کور کې یو نمبر دو یاد دی له موبایل نور راته نه او دته د دنیا په چرجان ته پوس پلان کې څه نمبر دی په وټه سي دته پلان کې څه نمبر په وټه او موبایل تک تک ملو کې خدای پاک موږ په تاسو نه غستر وو د ګور مونږ ته نخکاری بهر کې دا رسول الله عمر نو علامه بوصيري پورې خبر مې کوله داغه قبر دی په اسکندریه کې یو بل عظیم الشان شخصیت بګي پروت ډېر عظیم الشان شخصیت چې هغه ته لقمان حکیم وای څوک د پیغمبر وای قرآن شریف کې الله ذکر کړی دی د دې چې کوم نصایح خپل بچی ته کړی دی الله قرآن کې ذکر کړی دی او څوک نه پیغمبر واسي او نیک سړی بهر کې یقین سره موږ څه نشي ویلي او د لقمان حکیم قبر په اسکندریه کې پروت دی او یو لوی شی په کې بل نه چې هغه یو لوی مکتبه ده پکې عظیم الشان مکتبه په جون کې میدان سے کتابخانه جته نه دلیدل دا کدا چې مونږ لاړو مکتبه لا ستړي شو خدای پاک پګیټ کې ورننه وته نو یو چته او په یو عجیبان داځي جوړ کړی لوی میدان او دې کې مکتبه ده او چته مکمل یو چته بخې جنو بل طبقه جنو شپږ دک پنځه دک لګوچه ده تو دولس چته ده یو چت سونه دی هغه چت خو خپل کار وکړي او موږ پکې صرف د تمیز نه پکې د حدیثو سیو ګوره چې د حدیثو کتابونه کم ځای پراته دي نو دې لار دانی احمد هغه تاسو موږ یال تکي هغه فرس کې وګوره تاسو کوم ځای پورې کړی دا خو دولس چته ده او یو چته دومره دی چې ما په خیال د نیمه تورنګ دی وینو دونه به خونی او خیر تقریبا نو تا به کم ځای ګرځنه ته مو تاسو کوم معلومات واخله چې د حدیثو کتابونه کم ځای یو هغه به وګورو نشي کته موږ په یو د لغتو یو حصہ واغې کې لغت لیکلو پاره ګرځیدو یا خدای پاک هغه کتابونه چې موږ په خوب کې کته نه دي کته مې د حدیثو دې پیدا کړو پاره کې ستړي شو یو سرزانو په بل تر اوزانو دا کتابونه داسې پراتري المارو کې نری په دې مېس کې پراتري نو دی خوام دی او داسې دی تاوی کې به وسره کمپیوټر یو ته پردي دي که څوک په کمپیوټر په کې لیکل کوي
کاغذ قلم میز سپراتری او یوازې د عربی کتابونه نه دي هر جبه کتاب پکې پروت دی او یوازې دینی کتابونه نه دي میډیکل کالج والا ناس یې خپل کتابونه انجینیرینګ والا دا چې څومره د دنیا علوم دي د دې ټولو کتابونه پکې پراته دي الکانو جنکه لګیا دي کتابونه ګوري او خپل مطالعه پکې کوي یاره زما په اندازه مالا به دې متعلق ودلک معلومات حاصلوم دا په دنیا دا ورلد په حیثیت د سویم نمبر کتابخانه خو زما په دنیا په ټول ورلد او په ټول دنیا کې بر دینه لویه مکتبه او کتابخانه بلې بل هغه د کتو د پراوی چې کوم تنظیمات کړی دي کورسې خو دي او هغه ته کمپیوټر یې خو دي کله هغه نه سو پرنټ وباسي یو کتاب پکې ګورې نو حیران بشي چې خدای پاکه دا په اسکندریه کې دا یو معمول دغه معلوماتي سفر د بحر احمر متوسط په غاړه باندې د ټول لغې په غاړه تقریبا دا لوی کابر پکې دفن دي او زه خو جلاله با د امام بصیری رحمت الله علیه قبر سره خوا کې ودرېد یو عجیبه کیفیت په محسوس یو عجیبه کیفیت نو دا شخصیات دی په دې کې په مصر کې او د اسکندریه په سفر کې او دا غي متعلق سنور ضروری سيزونم تاریخي شته نو که تاسو په نه تنګې ده کې خیر ان شاء الله نو یو بل برته آینده جمعه وېما یو ډېر عظیم شان چې ما ویلې ده کنه دا دغه مې ویلې ده احراماتو ذکر کړي نه دي کړي او دغه دا میوزیم نه دي کړي احرامات مې ولیدل ډېر تاریخي عجیبه حیران بشه او میوزیم کې هغه خبيث تا ورلمه خبيث پیژنې کنه فرعون اغلا ورلم نو ما وی چې الکه فرعون ملاقات لګوري نزو زیارت له نزو نیت جوړ کې زده دل زبه پیغور ولا ورکو ورل خبيث بچي مې د خر بچي مې د توس پروته عربی کې وته لګیاو ابن الحمار یا ابن الكلب د توس پی بچي پروته تعویذ خلوی خدایما وړه کنه ټیزانه اوس ابرته ان شاء الله غي سفر کې چې مو سری درې دي ډېر عجیبه او ناشنا ابرته ان شاء الله انده جمعه الله پاک دې منګلا دغه بزرګانو چې د امینونه درته واغشتل دا اولیاء چې نمونه واغشتل الله او رسول الله مبارک صفاتونه خدای دې موږ د نبی عليه السلام سره دې کافر مرګري سره مرګري کې په آخرت کې زموږ په ځل کې خدای رسول الله مبارک محبت واچي او دا غي صفاتونه الله زموږ په جبه جاری کې نو یو اعلان تاسو بل موره زمونږه کومه مدرسه چې په دې جمعات کې وا یو څو کاله مخکې تاسو ته پته و دلته موږ مدرسه شروع کړې و هغه مدرسه بیا موږ د دې جمعات نه الته منتقله کړله تورنګزو په هغه سر کې بټه چې کومه ده پوډیګرام بټه نو هغه کې موږ مدرسه الحمدلله روانه کړې ده ډېر کار پکې شو جمعات هم پکې ولوي جمعات روان کړې دي عظیم الشان جمعات داغه لاندې بیسمنت او پورا شو دویم چت لا پاتې او خیر کلی کمرې پکې جوړې شوې ډېر اعلی کمرې پکې جوړې شوې چار دیواری دي تو شو ډېر خپل مزیدار نو هغه کې مونږه د درس نظامی یعنی د دینی علوم ډېر ورځې کې مونږ د افتتاح کیږي نو هغه کې ان شاء الله په 15 جون راتلون کې د خالی دروازه نه تر 2 جون پورې به داخله شروع دي د درجه اوله نواله لومبه درجه نه د وړې دورې پورې ټول سبقونه پکې ویل کېږي الحمدلله سره د لنګر طالبانو د وظیفو ضرورت نشته ته مناسب لنګر دې پکې ملایوي کمرې پکې شته او بجلی جنریټر دا سو شیشه د طالبانو د پاره پر اوس کال پکې کار کې دا بل کالم څخه الحمدلله ډېر مزیدار شي تاسو د پاره ځکه به تاسو بل خوشاله شئ او چې کوم طالب علم دي نغیله به ترغیب شي وړه دور پکې د مارور پړاوي مولانا یوسف احمد صاحب چې هغه زمونږه ما شاګرد دی او زمونږ بابا جی په ټول عمر وړه دور پړاوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه چې په وړه دوره کې هغه د وړه دوره به مثال د وړه دوره و نو هغه نه توسلو ټکی ما ذکر له معنی مې ضرور ذکر نو هغه په یک سر پاغه کې وړه دوره پړاوي او الحمدلله خدای پاک هغه خپل علم مور کړی فصاحت تاسو ته پته ده الحمدلله شتا نو مدرسې چې څومره د وړې دورې د اولې درجې نه والا وړې دورې پورې کم خواهشمن طالب علمان دي نو غیله دا دعوت چې وي چې داخلي لا التزي او تداخلو ترتیب مودخو راتون کې 15 جون د خالی ودینه
د 22 جون پورې به وي وړې دورې پورې او تمیم خو ولمونږه عبدالباقي مولوي صاحب مقرر کړی دی او که څوک په ټلیفون رابطه کول غواړي نو هغه نمبر یې دا دی چې 0395 بهر کیف تاسو ته مې ځکه وي تاسو به خوشحاله شئ مونږ یو وخت راو چې دلته به سبقونه هغوی خول بیا مو دا خو تفارضي مو شروع کړی دلته الحمدلله زمونږ د حفظ درس شته باید محمد مولوي صاحب د هغې نګراني کوي الحمدلله هر کال پکې حافظات جوړېږي او د ناظرین پکې فارغېږي مستقل د خدای پاک فضل بغیر ولې زمونږ دا دلته څومره درس چې دلته روان دی که نه دا مدرسه دا ستاسو دغه صادر کې چې کومې چنده غونډې په هغې روانه د بجلی دا بل د جنریټر خرچه د ګیس خرچه د جنریټر دپاره نور چې څه اخراجات دي د استادانو لکه مې تنخواګانې وغیره ټول په دغه یو څیز روان دې له مونږ چندې نه غواړو هغې لپاره زما رور بیا غواړي ځکه ام مخصوص ځکه چې هغې کې مونږ به ډېره زیاته آبادي وکړه ډېره زیاته مزېداره شوه ډېره ښکلې شوه نو یو خو دا مې داسې ته اعلان کړو